पेशावर की तानापंदू की हदूद गुजराबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ 8 साला बच्ची की मसखशुदा लाश बरामद हुई है। او بورو کې چې مکمل تر دغه بند لکه بار سنخ کارې د کنه بیا چې موږ هغه بورې کولاو کړلې ووم کتلې بس همدلته کې دي ځای کې پراته موږ دې ته جوړ شولو چې دا موږ کور ته نه راوړو بس دا ډایرک جنازه کوو بس ادیرې ته به باندې ولاسونه مات خپې ولا تړلې لاسونه تړلې دو شاپورو کې بند و به ورپسې دوه بورې ورچولې وي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवाज़ मंगल और आप देख रहे हैं मैदान डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं पेशावर की तानापंदू की हदूद गुजराबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ 8 साला बच्ची की मसखशुदा लाश बरामद हुई है। इस हवाले से हम वरसा से बात करेंगे। अल्लाह ताला रे तासु ته زړه صبر درکړي دغه دا واقعه راته چې دا څنګه مخې ته راغله. په دغه تقریبا په 2 تاریخ مې تقریبا د دې میاشتې دا ماشومانو کور نه ولېږله سودا پسې چې ورشي بار سودا ورته چونکې دلته خو شا کیمرو راغستې بعضې کیمرو نه راغستې ماشوم غیب شو په هغه ورځې نه بس نن پورې ماشوم غیب موږ له سهار اطلاع راله د 5 پیرانو سایډ باړې سایډ دغه سایډ نه اطلاع راله چې دلته یو ماشومه ده داسې پرته ده په دې حالاتو کې تاسو راشئ وګورئ دا خو نه ده چې موږ لاړو نو زموږ ماشومه څومره عمر یې د دې؟ یاره تقریبا 15-16 کاله عمر دا چې تاسو څه ټیم ولیده د بدن یا مخ ته کتو وو؟ یاره دا په هغه ټیم چې کوم مشران زموږ ورله حالات یې وکتل نو د کتو نه وه دومره پورې وه چې موږ دې ته جوړ شولو چې دا موږ کور ته نه راوړو بس دا ډایرک جنازه کوو بس ادیرې ته به کور ته هم دا راوړه بیا؟ بس هسې یو نظر یې راوړه خو بس د کتو نه وه موږ واپس ویستله برداشت نه وه برداشت نه وه د دغه د سدرا بچی چې کومه ده د دې نورم خویندې ورونه وو؟ او شته دي ورونه هم شته دا مشرې لور به ټیک ده. نو اوس پکې پولیس کار شروع کړی دی، د پولیس کار نه مطمئن یې؟ الحمدلله پولیس والا و چې تر کمې لګیو خوارې غریبانانو کولې موږ سره چونکې دا بعضې کار داسې چې د هر چا پې وس نه رسېږي نو که زه تاته ویم دا کومه سانحه چې موږ سره وشوله دا زموږ په دې حلقه باندې وشوله دا پی کې چورسي حلقه ده لکه دغه سړک د دې سړک نه وي اوچته کړله او همدغلته خپله کاروایي وکړله او دغه درندګانو او بس دغه نږدې پی کې چورسي کې واپس ملته لړه کړې وه نن دا زما سره وشوله زما بچی د زما د قوم بچی د نن ما سره وشوه سبا د بل ماشوم سره کېږي نو موږ دې پورې زه به تا ته اوس ویم چې زموږ بچی محفوظ نه شوله. जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वही स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर 8 साला बच्ची सिदरा नामी जिसकी लाश यहाँ से बरामद हुई। इस वक्त मेरे साथ ऐन शाहिदीन भी मौजूद है, यानी सिदरा के जो वर्सा है वो भी मौजूद है, जिसको इत्ला मिला क्योंकि ये पश्तो स्पीकर है और हम इनसे पश्तो में बात करेंगे। दारा तू چې دا लाश دلته نه برآمد شو؟ جی دا لاش دلته نه برآمد شو ساره چې موږ رالو به دا لاش دلته پروت و او بورو کې چې مکمل تر دغه بند لکه بار سنخ کارې د کنه بیا چې موږ هغه بورې کولاو کړلې ووم کتلې بس همدلته کې دي ځای کې پراته وه په کم حالاتو؟ بس ډېره بوره حالات باندې ولاسونه مات خپې ولا تړلې لاسونه تړلي دو شاپورو کې بند و به ورپسې دوه بورې ورچولې وي او بیا دا د توړې تار دی دا پلسټک والا دی مکمل ته داسې او کړی سر نه تر خپو پورې پکې تړلې وه जी नाजरीन, बिल्कुल आपने जैसे ही वरसा की बात सुनी कि 8 साला बच्ची को बोरियों में बांध कर बंद किया था, जो बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है, जो बहुत ही जुल्म के साथ सिदरा 8 साला बच्ची को कत्ल किया गया। कि आपने वरसा की भी बात सुनी और वरसा का कहना है कि हमें हुकूमत से अपील है और पुलिस से भी दरख्वास्त है कि इस केस में जितने भी CCTV कैमरे हैं उसको चेक करें ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए और जो मुलविस मुलजिमान है वो कानून के कटहरे में हो। नाजरीन, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। दीजिए अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त और मैदान डिजिटल देखते रहिए।